سپرم کون چې کوم دی هغه نیل دی بالکل ماده تولید چې کوم رینج نظام راځي هغه نیل دی 0/0 او بیا دا رقم چې کوم دی بیا ما ستا علاج وکړي څو ټیم بعد 15 شپې کېږي 15 شپو کې ما یو دته یو کورس ورکړي یو کورس د وکالان کې 3 پرچې به د کول مګر په اوله پرچې کې د رینج رالی 40% ته ورسېدي 40% ته د سپرم چې کوم کون دی یا دا رقم چې کوم د ماده تولید رینج دی کم تخم چورته وای هغه د کمزوري مسله ولده د علاج موږ وکړي الله تعالی شفا ورکړه په 15 ورځې کې تقریبا د 40% ته الحمدلله په 40 ورځې کې د په 25 ورځې کې 40% ته چې دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم چې تاسو به ټول جوړ روغ او خوشاله باسئ. زه ور بیا تاسو په خدمت کې حاضر شوم ډاکټر رقیب مولانا محب الله منیب. نن د یو ډیر خاص موضوع د یو ډیر اهمه موضوع په اړه کې تاسو په خدمت کې حاضر شوم. لکه څنګه چې هر وخت موږ دا خبره کوو چې موږ د بیا اولادي علاج کو په ډیر سخته طریقه سره کوو که هر هغه څوک مایوس انسانان یعنی یو خو چې مایوس شوي لانی علاجونه کوي مګر موږ وهغه مایوس انسانان تم زدا میسج کوم دا پیغام ورکوم چې د هر قسم ستاسو د بیا اولادي مسلې هغه که د نارینه د خوای هغه که د زنانه د خوای هغه که د سپرم مسلې یا هغه که د زنانه مختلف قسم مسائل راځي یا د رقم مردانه مسائل راځي مختلف قسم که هر قسم مسله راځي دا موږ بالکل الحمدلله پسونه پزرګونو انسانانو علاجونه کړی دي الله تعالی شفا ورکړي ده. موږ کوشش کوو چې په ښه طریقه سره علاج وکړو شفا چې کوم دغه به موږ د خپل شایسته را بس غواړو لکه څنګه چې دا ټیم زموږ تیو مخته موجوده دي جان محمد صاحب ستانوم جان محمد صاحب دی ته څو ټیم مخکې تر راغلی وی چې علاج تا کړی ولو څو ټیم مخته به ما باندې علاج وکړي 15 شپې کېږي چې دا ما علاج کړی د جان محمد صاحب 15 شپې تقریبا کې چې د علاج کړی دی دا د زور ټیسټ دی دا د زور ټیسټ دی په دا کې ګوره نیل دی د سپرم کون چې کوم دی هغه نیل دی بالکل ماده تولید کوم رینج نظام راځي هغه نیل دی 0/0 او بیا دا رقم چې کوم دی بیا ما ستا علاج وکړي څو ټیم بعد 15 شپې کېږي 15 شپو کې ما یو دته یو کورس ورکړي یو کورس د وکالان کې 3 پرچې به د کول مګر په اوله پرچې کې د رینج رالی 40% ته رسیدي 40% ته د سپرم چې کوم کون دی یا د رقم چې کوم د ماده تولید رینج دی کم تخم چورته وای هغه د کمزوري مسله ولده د علاج موږ وکړي الله تعالی شفا ورکړه په 15 ورځې کې تقریبا د 40% ته الحمدلله په 40 ورځې کې د په 25 ورځې کې 40% ته چې دی هغه ورسېدي او د رقم د دې کورس چې دی د په کوټه کې دی تقریبا اصل وطن د افغانستان دی ډیر د مریضانو علاجونه مشکل دي هغه په کراچي کې په دوبۍ کې په سعودي کې په هر هغه ځای کې چې د ماده تولید یا د رقم د مردانه مسائل یا زنانه مسائل د دواړو چې کوم د بیا اولادي مسله ده هغه که د 40 کال سنی هغه که د 10 کال سنی که د هر وخت سنی علاج زکول سم د الله تعالی په فضل سره په دې کې هر هغه څوک چې مایوس وي پریشان سرګرداني پټیشن کې او اسما علاج چې دغه نه کې زما د بیا اولادي مسله چې دغه نه حل کیږي وای ما ډیر علاجونه وکړل زه په کراچي لوړم کوم ځای لوړم مګر زما علاج نه وصلو نو دوی د کله یو سوچ د انسان ما دا وای نو دوی به څنګه علاج راوکړي په سوچ کې په تعجب کې مګر ما د دې مریضانو علاجونه کړی دي په ګرد کراچي کې په لاهور کې په اسلام آباد کې جواب ورکړی دی علاج ما ورکړی دی الله شفا ورکړی دی شفا خو الله ورکړي مګر موږ چې کوم دی دا یو ذریعہ د اسباب دی مریضم سبب دوام سبب دا چې دی ذریعہ او سبب دی شفا چې کوم دغه موږ د خپل سره به غواړو او هر هغه څوک چې مایوس وي چې بالکل مایوس وي هغه اسما علاج بالکل نشي کېدلی زه د اولاد سره محروم یم زه د اولاد غوندي غټ نعمت سره زه محروم یم زما اولاد چې دغه نس کېدلی زما اولاد چې دغه بالکل ورستر مرګ ما ته اولاد نسی ملاو بالکل زه مایوس یم د اولاد د خوا چې دی زه بالکل په ټینشن کې یم یا د کور اولاد د خوا مسلې یا د زنان د خوا مسلې او هغه مایوس کسان ته زه دا میسج کوم دا پیغام ورکوم چې یو وار دوه وار درې وار پورې زموږ علاج وکړه ان شاء الله د الله تعالی په فضل او کرم سره په نوې کلی کې په کوټه کې ما د مریض علاج کړی دي چې 15 کال اولاد نو الله تعالی دوه زامن ورکل په غوث آباد کې ما د مریض علاج وکړي چې 19 کال اولاد نو الله تعالی یو لور ورکل دا کسان موجود دي دا رقم په سوونو په زرګونو علاجونه مشکل دي الله تعالی شفا ورکړي د په دغه برانچ کې د په جان محمد روډ په برانچ کې ما د مریض علاج وکړي چې د درو خوندو اولاد نو ما د مریض علاج وکړي الله تعالی او هغه خور ته اولاد ورکړي بیا هغه نور دوی خوندې مراوستلی ولې یعنی دا رقم موږ په سوونو به خډیر مریضانو علاجونه مشکل دي دا زما کمال نه دي د شایسته رب العالمین فضل او کرم مهرباني ده زموږ کوم دی هغه اخلاص موږ کوشش کوو چې په ښه طریقه سره د مریض علاج وکړو الله تعالی چې کوم دی هغه به
شفا ورکړي او بیا خاص کر هغه کسان چې هغه د ډیر کال څخه 40 کال څخه ابراهيم عليه السلام ته پراتیا کال باندې الله پاک اولاد ورکړي مګر مشتي له مایوسي نه د پکار پر هر عمر باندې الله تعالی او مشتي ته اولاد چې دغه کول سي مشتي لپاره مایوسي چې دغه نه دی پکار او بل اولاد چې دغه ډیر غټ نعمت دی د دې نعمت الله تعالی مشتي نه محروم کوي صرف ذریعہ او سبب چې هغه اختیارول پکار دی. واخر دعوانا الحمدلله.